نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د پیدائش او داغی نپس داغی د سیرت پاک متعلق میں دا تیری دو جمعے در تا بیانک. زمارونو نبی علیہ السلام مبارک ما تاسو طویلیو چه اللہ دا نبوت نمخ کم دا سے نخ اخکارا کڑیو چه داغی ناغی معلومی دل چه دا آخر زمانے پیغمبر دنیا تا تشریف روڑو والا دی او د نبوت نه پس د معشوموالی نه مخکې د پیدایش نه مخکې دا نښې نښانې موجودې وې. الله طبیعت هم داسې ورکړی چې د عامو انسانانو په شان نو، یو امتیازي طبیعت او حیثیت خدای پاک ورکړی. حضور پاک مبارک عمر چې 25 کالو ته ورسېد نو په مکه مکرمه کې یو بیبي د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها دا ډیره مالداره ښځه وه او تاجره وه، خپل مال به خلکو له ورکوه په تجارت باندې او چې څه ګټه به یې وکړه نو هغه به یې ورسره نیموله. نو د پیغمبر علیه السلام د امانتګرۍ خو ډېر لوی شهرت و چې دا رښتونی دی او امانتګر دی. نو بی بی خدیجه حضور پاک پس سوال جواب رو لیگا چه که زما مال تا پا تجارت باند چرته یوڑو نو زبانی ما گٹا تالا درکم او نور احسان بم دا سراو کم. حضور پاک مبارک دا ابو طالب صاحب سره د خپل تر سره مشوره وکړه. دغه وخت کې د ابو طالب مالی حالت لږ کمزوری شوی او د پیغمبر علیه السلام تربیت خو هغه کو. نو ابو طالب و ترے ورکړه چې بالکل که ته تلی شي نو د دې دا تجارتي مال یوسه او ستا به هم ګټه وشي او د هغې به موشي. نو حضور پاک د هغې بیبي خدیجې مال په یو تجارتي قافله کې شام ته یوړه. د هغې دونه مال و چې د ټول د مکې د خلکو مال یو طرف ته او د بیبي خدیجې مال بل طرف ته، دومره مال یو. نو خدیجه رضی اللہ عنہ یو غلام و میسره نمو اغه ځان سره مرګري چې دې برا سره مرګرتیاو کی چې هغه مال یوړو نو د پیغمبر علیه السلام باز نخې دې میسره معلومه کړي او هغه بیا بی خدیجه ته بیان کړي. یو نخې وتدخل وی د شام یو علاقه د هغې ته مونږ ورسېدلو وی الته یو پادری دی بحیرا دا غنوم دی. ما تیره جمعه د یو بل پادری واقع هم دته ذکر کړی وه، د هغه نوم نستوراو او د ده نوم بحیرا دی. دا نستورا او د ده بحیرا هغه حضور پاک د تره سره تللی عمر یې 12 کاله او دا اوس د تجارتي قافلې په سفر دی عمر یې 15 کاله دی. نو هغه راهب د دې خپلې هغه عبادت خانې نه روت چې روت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېناست او د حضور پاک نه د یو څو خبرو تپوسونه وکړل، د نوم، د نسب، د قوم
پیغمبر علیہ السلام ول درست جوابونه ورکړل او بیا هغه دا پیشنګویي ورکړه چې د دې الک نه به خدای پاک د آخر زمانه پیغمبر جوړي. زمونږ په کتابونو کې چې د آخر زمانه د پیغمبر کمې نښې دي اټولې په ده کې موجود دي او چې دا کم ځای کې د دماوکړه په دې پلان کې غر باندې وی دې غر باندې صرف عیسی علیہ السلام ناسته کړې ده او دا هغه ځای دی چې بغیر د پیغمبر نه په دې بل چوسه پورې ناسته نه ده کړې. نو زه د دې نه شکی شم او چې د حالات مې وکتل بلکې په دې باندې چې بیا نبی علیہ السلام مبارک را روانو نو دې مرګرو ته وی وګوره فرشتو په د پاسه صادر نیولې دی او په نبی علیہ السلام سورې کوي. او دغه هلک میسره بیا خدیجې رضی الله عنها ته هم دا وایي چې ما په خپلو سترګو فرشتې لیدلې دي چې په نبی علیہ السلام یې په سخته ګرمۍ کې صادر نیولې او سورې پې کو. که ته وایې چې فرشتې څنګه ولیدي عوام انسان نو څه خبره نشته. ډېر صحابه کرام دي چې هغې فرشتې لیدلې دي او ډېر خلک دي چې هغې فرشتې حضرت بی مریم چې اولاد کېده جبریل علیہ السلام وله رانغی او بی مریم اولید او امان ام ته غوښته وی یاره که ته یو پرهیزګار انسان یې نو ما ته مه رانږدې کېږه. دارنګې ډېرو صحابه کرامو دا فرشتې لیدلې دي. بی خدیجې رضی الله تعالی عنها ته الوې او اتفاق ته ګوره په دغه سفر کې د خدیجې رضی الله تعالی عنها مال دومره ګټه وکړه چې دومره ګټه دې نه مخکې چاته نه وه کړې. نو پیغمبر علیہ السلام له هغه خپله نیمه ګټه هم ورکړه او زیاتي شی هم وله ورکړه. او بیا یو ځل بیبي خدیجې ته د میسره غلام وی ته راشه که نه کوټې ته یې وخېجوله وی هغه دې را روان دی ویې ګوره وی په ټوله علاقه نور دی او په ده باندې سوری دی. نو د مکه کې خواسم د پیغمبر علیہ السلام د ایماندارۍ چې دا مونږ ورته عدل و انصاف ته ایمانداري وایو او د صداقت او د امانت چرچې وې او بیا چې دا حالات دې مې سره د خدیجې ته بیان کړل نو د هغې په زړه کې د حضور پاک سره د نکاح خواهش پیدا شو. نو استازی راولېږه نبي علیہ السلام ته چې یاره که ته نکاح کول غواړې نو ما سره واده وکړه. نو حضور پاک د خپل تره سره مشوره وکړه ابو طالب سره. نو ابو طالب وی ډېره ښه خبره ده. نو د خدیجې بیبي او د حضور پاک په منځ کې نکاح شوه. دغه وخت کې د حضور پاک عمر 15 کاله او د بیبي خدیجې عمر 40 کاله او د نکاح خطبه دا په خپله حضرت ابو طالب چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو دا مونږ یې د قدر نوم په دې وجه اخلو چې د حضور پاک یې ډېر زیاته خدمت کړی. نور راجح قول دا دی چې دا ابو طالب کافر مړ دی او جهنم کې به پروتی. ډېر زیات خدمت یې د نبی علیہ السلام بعض ځای کې د انسان عقل کار نه کوي دلته د انسان عقل کار نه کوي. نبی علیہ السلام به دته دومره نصیحت کو دومره چې په هغې به کله حضور پاک وجړل او به جړل. الله قرآن شریف کې فرمایي انک لا تهدی من احببته چې تا څوک خوښ دی دا تره دی نو ته جنت ته نشې بوتلی ته راهراس ته نشې راوستی به دا زمونږ کار دی ته صرف لار ورته ښایه باقي کار زمونږ دی. نو نبی علیہ السلام به کله هم جړل او دومره دفاع چې دی ابو طالب کړی ده د حضور پاک مبارک دومره بل چا نه ده کړی. نو حضور پاک فرمایي وی ابو طالب دی به په جهنم کې پروت دی کافر مړ دی او زما د وجې نه به د عذاب لږ کمي د ده سپلی به د اور پخپو وي د اور سپلی لیکن هغې کې به دومره تو وي چې یغلا منهما دماغه مازغه به یې خوټ کېږي. دا وی د جهنم کې د ټولو نه کمزور او کم عذاب دی چې خدای پاک ابو طالب له ورکوي. نو ابو طالب ولا نکاح تړله او مهر یې ولا 1500 شرعي درهم مقرر کړل. واده شو. خدای پاک په نبی علیہ السلام مهربانه بیبي خدیجې چې څومره مال او په ټوله مکه کې مالداره ښځه وه هغه ټول یې حضور پاک ته وبخه تر دې حده پورې چې خپل کور یې ورته وبخه. نو نبی علیہ السلام مبارک چې په کوم کور کې دنیا ته تشریف راوړی هغه اوس هم هغې کې یو مکتبه ده د کتابونو کتبخانه ده پکې او سړی چې د مروانه بار اوځي یو لوی میدان دی او ټټی دي خلک ورته د ابوجهل ټټی وایي دغه دی د ابوجهل کورو.
نو په هغې چې بنده مخکې لاړ شي شیب عامر ورته وایي، یو لوی سړک دی، روډ دی. نو د هغې په خوا کې د هغه سړک په خوا کې د حضور پاک مبارک خپل کور، خوا کې ورسره د زمزم د اوبو پیپونه لګېدلي دي اوس دې زمانه کې، او ټپکې خرڅېږي، نو خلک هغه ټپکې د رالي د پلاسټک او د زمزم د هغه اوبو نه یې ډکوي، هغې سره خوا کې د حضور پاک مبارک کور دی. نو حضور پاک څه وخت د خپل کور پرېښود او د بیبي خدیجې کور ته را منتقل شو. د بیبي خدیجې کور دا د مروه د غونډۍ سره خوا کې و. سړی چې د باب المروه نه وځي او مخامخ حجون یا معلا ته ځي، په دې چړی ورخیږي، دقه ځای کې د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها کور و. اوس هغه کور نشته او نه د هغه ځای تاریخ کې معلوم دی، اندازو سره خلک معلوموي. دا ډېره مبارکه بیبي وه، قسم دې ډېره برکتي وه، ځکه حضور پاک ته ځان په دې بنیاد وقف که چې حضور پاک د خدای پیغمبر جوړېدو والا د الله رضا خوښه کړه او د خدای پاک د یو پیغمبر نکاح خوښه کړه چې یو پیغمبر لا نه دې وروسته به ترې جوړېږي، نو برکتي وه ډېره زیاته. د حضور پاک چې څومره بچي و دا ټول د بیبي خدیجې نه پیدا و، سوا د یو بچي نه چې د هغه نوم ابراهیم و، په مدینه منوره کې یو بله بیبي و ماریه قبطیه، هغه د هغې نه پیدا و، باقي ټول د بیبي خدیجې نه. حضور پاک وله یو ځل زیری ورک، وی خدیجې تاله به خدای په جنت کې یو محل درکوي چې هغه به د یوې ملغلرې نه جوړي، هغې کې به ټانکني نه به پکې پیوندي او نه به پکې دغه دا دوه دیوالونه چې یو ځای شوي داسې به مني، یو ملغلره به ډډه به او په هغه یو ملغلره کې به دا محل جوړي، نه به پکې شوري، نه به شغربي، نه به پکې فضولیاتي. او یو ځل نه څو کرته حضور پاک هغې ته دا ویلي دي چې خدیجې دا د مخامخ ما ته جبریل علیه السلام ولاړ دی او پتا باندې سلام وای. او د هغې د وفات نه پس نبی علیہ السلام با ساروی لال که گڑا چیلے او دا غی غوخی بے تقسیم کړي او هغه چاله به هغه غوخی لګلې چې د کم خزو سره د بیبي خدیجې دوستانه تعلقاتو د خزو سره تعلقی کنه، هغه له به هغه غوخی لګلې. بیبي عائشه فرمایي مالو په غسر اله چې د الله رسوله ته د خدیجې دومره ذکر کې او صفاتونه کې، نو په مخ د ځمکه د دې بوډۍ نه بغیر بله ښځه جوړ چرته نه وه، بل نه خو په بن غصه ورځي. نو حضور پاک به او فرمایل چې انها کانت وکانت، ای عایشه هم دقه یوه ښځه وه هم دقه ښځه وه. نو د حضور پاک ډېر خدمت وکړو. نو 15 کالو کې د حضور پاک دې سره واده شو. بله یو واقعه د پیغمبرۍ نه پس د حضور پاک پیښه شوې ده چې هغه د بیت الله تعمیر دی. بیت الله زوړ شوی، سیلابونو والي او دیوالونه یې چودي او چت یې د بره نه پروت یو دننه، چا وله ګوتې نه شوې وروړې د بیت الله دیوال او یو خامار و پکې په دې دننه بیت الله کې. نو خامار به کله کله سر روچت که او په دیوال د پاسه به سر کېښون او یې دونه غټ خامار و چې سر یې لکه د کټي عمره او د میخې د بچي عمره سر و. نو خلق به ترې یریدل، کله به یې خوله وازه کړه نو نور به هم ترې خلق ویریدل. نو یو پکې دا خامار پروت و، د دې وجې څوک ورنږدې کېدی نه شو. او دویم دا دی چې خلق یریدل چې موږ د بیت الله دا دروازه دا دیوال به څنګه ماتو. اوس هم که ستاسو خیالي نو بعضې خلک یریږي په دې جومات کې د دې توتکرو دا جالي وي. زه یو ځل یو جومات ته لاړم چې مې وکتل د دنیا توتکري جالي دی په جومات کې، او لاندې نه یې ورته څادرونه تړلي چې دا ګندګي جومات کې نه پرېوځي او چنګ چونګ به یې کو. مې دا ولې وی دا جی دا توتکري دي په دې جومات کې دا څادرې مغې ته تړلي دي. نو مې ولې دا د جومات نه جالي لر کوې؟ ولې نه؟ یاره جي وی دا خو زبرګان مارغان دي که نه، مې دې روجې د میاشت کې نیسي چې دا زبرګان دي، او کم دغه کې غار کې چیلې ستري کې دا زبرګان دي. مرغۍ ته ګوره او زبرګۍ ته ګوره، هره مرغۍ د خدای نوم اخلي، د خدای یاد ساتي. نو جومات هم ککړ کړی دی، چنګ چونګ دي. تاسو به مس کوئ که د دې چنګ چونګ ته به هم غوږې ښودي. او غل دی په جومات کې غل بین نه کوي. جومات به پام چې ته کور کې مته داسې څیزونه اویزان کړي چې جومات کې ورته اویزان دی. یاره جي وي مونږ خو یریږو دې له ګوتې نه شو وروړی. مې ماله ډاګه راوړی چې دې راوغورځوم. دې کې څه یاره راغله؟ دا شیطان انسان ته وسوسې اچوي. خپل کور کې څوک د توتکرو جالې نه پرېږدي او نه په خپله حجره کې څوک د توتکرو جالې پرېږدي، داسې ده که نه؟ او په جومات کې د توتکرو جالې دي. وی دا زبرګان دي.
وی دا ځکه زبرګان دي چې دی دا هغه بابیل دي چې د ابرهه په لښکر باندې حمله کړې وه. رونه هغه دا شی نو د دې په شکل مارغانو علما لیکي، خدا نو او که دا مو نو بس الله د یو مارغه نه یو کار اخلي، یو کار یې ته خدای واغشته، نو د هغې وروستو نسل بس برګان شو، ګوتې به وله نه وروړې او جومات کې به غلم کوي او جومات کې به سخابینم کوي. دا یاد ساته جومات به صفا ساته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خپل جوماتونه خو څه کوي، وی که چا په خپل کور کې ځان له یو رکوټي جومات کې جوړ کړي چبوتره او پکې مونځ کوي، د بعضو کورونو کې داسې یو چبوتره غوندې وي یا دا تخته پوش وي، به هم پاک او صفا ساته او خوشبویه ساته، ځکه الله ته پکې سړی مخ کوي او الله عبادت پکې کېږي. نو دغه رنګې جومات کې دا جال مال پرېښودل دا لویه ګناه ده. جومات به مکمل صفا ساته. نو دا بعضې سړي لاس نه ورځي وي سره پیښ نه شي، هېڅ نه پیښېږي. د شریعت مطابق کار کوه، لکه شکونه او وسوسې ما چوه، دا شیطان وسوسې اچوي. نو خلکو بیت الله دیوال له ګوتې نه شوې وروړې، یاره دا دیوال کروانو نو هسې نه څه نقصان راته پیښ نه شي. نو بعضې خلک و هغې راغونډ شو، هغې وی دا د خدای کور روان شوی دی، دا مونږ روانو، نو مونږ خو یې د بېعزتۍ په خیال نه روانو، مونږ خو یې په دې خیال روانو چې واپس یې جوړو. نو په ټولو قومونو باندې څه حصه مقرر کړه، یو دیوال به دا قوم وی، بل دیوال به دا بل قوم وی، د بل دیوال خرچه به دا بل قوم برداشت کوي، د بل دیوال خرچه به دا بل قوم برداشت کوي. او اتفاقا په جده کې یو بحري جزو هغه غرق شوی و، نو دی لاړل د مکې قریش د هغې هغه تختې یې راوړلې او د هغې هغه سیخونه او زنځیرونه یې راوړل، ویده دا به وله په چت باندې ولګو او بیا دا فیصله وکړه وی صرف حلال مال به پې لګو، حرام مال به پکې نه لګو. په دې اتفاق وکړه. بیا د چا ګوتې نه ورتلې او هغه خامار سره الله یو چل وکړه، یو ځل یې دقسې سر راوچت کړی او په دیوال د پاسه یې ښودی، د دریاب یو لویه مرغۍ راله، عقاب شان غټه مرغۍ وه او راغوټی کړی او دا خامار یې په مخوک او په پنجه کې ونیوه او چت یې کړه. خلکو ورته کتل، او یغه دی هغه خامار یې یوړه، خامار یې یوړه، خامار یې یوړه. هغه یرم د خلکو د زړه نه خدای پاک اوچته کړه. بیا د چا لاس نه ورته، دا دیوال به څوک روانوي. نو یو کس پکې راغی او دا ګینتري یې راوړله او دیوال یې راوبروله، وی دا خو موږ د بېعزتۍ په خیال نه روانو، دا خو دې له روانو چې دوباره یې جوړو. نو بس بیا قریش یو یو راته بیت الله مکمل روان کړ، لاندې بنیادونو ته ورسېدل. داسې بنیاد ته ورسېدل چې کوم د ابراهیم علیه السلام د زمانې بنیادونه. نو تاریخ لیکي وی چې هغې له ورسېدل، هغه د اوښ عمره غټې غټې تیږې وې، د اوښان عمره. نو یو کافر هغه چې هغه خپله کودال اوچت که او هغې له یې راوبرو، نو هغې یو برېښنا وکړه او په ټوله مکه کې زلزله راله، اجلقید. هلکه وی دې نه به نور بنیادونه لاندې نه بوځو. بس د دې مطلب دا دی چې بد دې د پاسه به اوس مونږ دیوال ناتاو. نو شروع یې پې وکړه. نو حجر اسود چې د ځمکې نه تقریبا 4 فوټه او 100 انچه اوچت دی چې هغې له راورسېدل، نو به حجر اسود پکې ږدي. نو د یو قوم مشر وی زه به ږدم، د بل قوم مشر وی زه به ږدم، د بل قوم مشر وی زه به ږدم. جګړه جوړه شوه. نو دا خو قبایلي خلک و، زورورو. نو وینې یې راوړلې، د هغې سخت قسم به ده چې په وینه کې به یې لاس ګنده کړ. نو د قومونو مشرانو په پیاله کې په کاسه کې وینې راوړې او هر یو پکې لاس ګنده کړه. هلکه وی په وینه کې مې ګوتې ګنده کړې، ښه بس ځانم وجنم بلم وجنم، لاس مې د وینو شو، تر څو چې دا مانیخې دا به زه ږدم. قسمونه ټولو خوړل، لوی شر جوړېده. اخره کې فیصله په دې وشوه، بعضې درېمګړي پکې میاسته شو. هلکه وی داسې به وکړو چې سار وختي د بیت الله جومات ته څوک راغی، فیصله په هغه ده، بس نورې خبرې رستو دي. دی ورته څوکیداران کېنولو، یو مشر وی زه بړومبېزم، بل وی زه بړومبېزم. قدرت ته ګوره، دا خدای د دواړو جهانو د مبارک سردار په سر یې ښودی، حضور پاک د ټولو نه مخکې راننوت. هغې چغې کړې جاء الامین جاء الامین. حضور پاک ته خو بیا امین وی هغه د هغه امانتګر راغی. نبی علیه السلام مبارک څونه عقلمند او هوښیار، هغه وی داسې وکړې یو غټ څادر راوړی او ټول مشران یې راغونډ کړل. څادر یې راوړه، په ځمکه یې خور کړ او حجر اسود یې راواغېست، په هغه څادر کې یې په خپله مبارکو لاسو کېښه او د مشرانو سردارانو ته یې وی راشئ دا څادر ټول اوچت کې چې د ټولو حصه پکې پیدا شي. نو یو یو سردار پلو ونیوه او څادر یې اوچت کړ.
نو چې اوچته کنه حضور پاک حجر اسود په خپل مبارک ګوتو راواغش او په هغه ګوت کې کېښود. نبی علیہ السلام فرمایي وی الحجر الاسود یمین الله فی الارض، وی دا حجر اسود په ځمکه کې داسې دی لکه د الله ښی لاس چې وي. دا الله داسې لاسونه نشته لکه زمونږ په شان، دا د برکت په بنیاد وی. دی له چې چا شونډې یوړې داسې د فرض کې لکه چې ما د خدای لاس ښکل کړی دی، او چې دی له چا لاس یوړو داسې د فرض کې لکه چې ما د الله لاس له لاس وړلی دی. دا آدم علیہ السلام ځان سره د جنت نه لس څیزونه راوړي، یو پکې دا حجر اسود. حضور پاک فرمایي وی دا سپین کاڼی و تک سپین کان اشد بیاض من اللبن، وی دا پیو نه تک سپینو سودته خطایا بنی آدم، وی دا بنی آدم دی گناهونو دا تور کړی دی. دا بنی آدم دا گناهونه ځان ته داسې راکاږي لکه مقناطیس چې ځان ته ستن یا اوسپنه راکاږي. نو بیا بره چتم پې جوړ شو، په بیت الله چت واچو. نو دا د حضور پاک عمر په دغه وخت کې 15 کاله. ګوره دا غټ غټ کارونه خدای د حضور پاک نه اخلي. د بیت الله تعمیر او حجر اسود په هغه ګوټ کې ایښودل دا خدای د نبی علیہ السلام نه دا لوی کار واغشت. مکه مکرمه کې جون تېرېده، عمر چې څومره زیاتېږي نو ځان لوالی ورته خوښېږي. نو په مکه مکرمه کې یو غر د جبل نور ورته وایي، خدای دې موږ تاسو بوتلی کړي. د هغې په سر کې یو غار دی، غار حرا ورته وایي. نو دغې غار حرا ته به ته او عبادت به یې کوه د الله تعالی. بخاري شریف کې راځي ثم حبب الیه الخلا، ځان لوالی خلا ځان لوالی دا ورته خوښ شو. نو هغه غار ته به ته په جبل نور کې غار حرا ته په هغې کې به ناستو او څو شپې به یې په هغې کې تېرول، عبادت به یې کوه. او څه عبادت به یې کوه هغه وخت کې؟ لا نبوت خو نه دی بیلو شوی. نو څوک وایي چې د ابراهیم علیه السلام د دین مطابق عبادت به یې کوه، څوک وایي هسې به الله یاد او ذکر به یې کوه. خو دا خبره ذهن کې واچوئ چې پیغمبر د نبوت د مخکې ولی وي، لوی د زمانې نیک سړي د خدای دوست او ولی، نو الهام ورته کېږي. نو ممکن ده چې د الهام د الله د الهام مطابق یا د ابراهیم علیه السلام د عبادت مطابق د په دې غار حرا کې د الله عبادت که. او دا غار حرا ولې د عبادت دپاره خوښ کړی؟ یو خدا دی چې دا د خلکو د لاس نه لرې دی، څوک وررسېدلی شي. نو هغه ځای کې عبادت خوند کوي چې څوک نه او بنده الله ته جاړي او الله یادوي. دویم هغه غار داسې ځای کې دی چې بیت الله ته ښکارېده. اوس هم د هغه غار نه زه چې به بره وختم دی غار ته، نو ما مخامخ بیت الله ته وکتل، نو د جومات برنډې راته ښکاره شوې. اوس خو ګیر چاپېره برنډې نو بیت الله نه ښکاري. نو ما په خپل زړه کې ووې او ملګرو ته مې ووې، ما وې که دا برنډې نه وې نو دې نه مخامخ بیت الله ښکارېده، ځکه د جومات برنډې مکمل ښکارېدلې. نو یو خدا هغه ځای نه بیت الله شریف ښکارېده. او څه به یې خوړل په دې غار کې، او څه به یې څکل. نو ځان سره به یې اوبه یوړې په بتکي کې، او ستوان د اوربشو ستوان، زمونږ دا خلک خو د جوارو نه ستوان جوړوي، د اوربشو ستوان دا به یې ځان سره یوړل، په هغې به یې خپله ګزاره کوله. او چې روز دوه بلیټ شو نو بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها به ورپسې سامان وړه، اوبه به یې ورپسې یوړې او ستوان. قسم دې دومره سخت غر دې په خطو کې که نه چې د حد نه وت. تقریبا خدای به دې نه خطا کوي خو څه پاو کم میل یا 1 میل به بره ختلي. اوس پکې بعضې خلکو پوړی جوړې کړي دي، د ګټو پوړی دي، پکې جوړې کړي دي، نو تل لږ اسان شوي دي. او هغه زمانه کې پوړی کم ځای وي. زه چې ختم لومبي وخت کې، نو هغه وخت کې پوړی موړی نه وي، نو ډېر سخت ختل دي. نو چې بره وختم خدای خبر چې په 100 دمو ختلې مو که په 200 دمې مې هېر دي. 2-3 قدمه به م اخېستل او کېناستېدو به، بیا به م 2-3 قدمه اخېستل او بیا به کېناستېدو، بیا 2-3 قدمه او بیا بره ختل خو ګران کار. نو ما بې اختیاره بیبي خدیجې رضی الله عنها ته دعا د زړه نه ووت، خدایه ښځه ذات او دومره په حضور پاک مهربانه ده چې په موږ تش نه شو ختې، او هغې به اوبه او ستوان حضور پاک مبارک له دې بره غر ته خېجو. 40 کاله چې د حضور پاک عمر پوره شو. بعض علما وایي یو اقا د ربیع الاول اتم تاریخو، ځکه پیدایش د ربیع الاول په 8 تاریخ، نو 40 کاله د ربیع الاول په 8 تاریخ پوره کېږي. نو یې وحی راله، او مشوره دا ده چې نه په 19
رمضان کې وحی راغلی ده 40 کال او 6 میاشتې تیرې وې 19 رمضانو حضور پاک فرمایي وی یو 2 فرشتې راغلې وی ما مقصد د خپل زوړ عادت مطابق لګیم عبادت کوم وی زیرا پاسولم او زما خو شق صدر او کاغه سینې را لوسیرله تاسو ته ما مخکې ویلو چې 4 کرته سینه مبارکه سیرله شوی وی یو غیبی تل رااله یو غیبی نو یې زه پتل کې یو طرف ته ودرولم او 2 کسانې بل طرف ته پچابړي کې ودرول غیبی کسانو وی زه په درون شو وی بیا یو زیاتو لس شو د تل هغه چابړي کې یو خالص او یو خوازو مې زه په درون شو وی بیا شل کړل بیا په درون شوم بیا 10 کړل بیا په درون شوم وی خبره زیاتې ده وی په غبل چابړي کې 100 کسان شو او په یو کې بیا زو درولم وی بیا په درون شوم وی هغه یو فرشته بل ته وی چې ځان لا کړهو مګوره خواري مکوي کدا ټوله دنیا دا مخلوق د تل په دې چابړي کې واچوي او دا لک دی بل کې واچوي نو دی په وزنداري دا خدای پاک عملی تور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تخپل قدر او مرتبه خی یعنی اسی متویلی شو چې ستا مرتبه زیاته ده دا عملی تور دی کې بعض حکمتونه وی بهر کیف دا معامله چې ختم شوه نو ما ته جبریل علیہ السلام وی اقرأ لوله نو زمو علما دلته دوه ډلې دي بعض علما وی چې د ریخمو په کپړه کې ولا د قرآن شریف د آیاتونه راوړي وی اقرأ لوله نو حضور پاک خو سکول کالج مدرسه دارالعلوم دی نو ویلې امی محض دی په خطو کتابت بالکل نه پوهېږي او په دې الله فخر کوي نبی علیہ السلام نه ګورې الله وی چې داسې انسان چې هغه نه په خط پوهېده نه لیکل ورتلل او نه په کتاب پوهېده او چې ما وغوښتل نو د ډېرو مضبوطو فصحا او د ډېرو قابلو خلکو رهنما مې جوړ کړ خدای پاک ته کوم لوی شخصیت جوړ کړ نو د ریخم په ټوکړه کې راوړ او څوک وایي چې نه جبریل علیہ السلام په یاد ورته لګیا دی اقرأ لوله نو حضور پاک خو د ریخم په کپړه نه پوهېده او دویم وی اقرأ لوله نو هیبتم پې راغی وی داسې هیبت را باندې راغی ځکه ناشنا سړي مې ولیدل شق صدر شو نو په حضور پاک هیبت شو ډېر زیات وی ما نبی علیہ السلام ورته فرمایي ما انا بقارئ نشم لوستلی که د ریخمو ټوکړې خو ښکاره خبره ده په خط نه پوهېده او که په یاد ورته وی اقرأ نو ما انا بقارئ دومره هیبت تې را باندې چې د ما نه دې وخت کې خبرې نه کېږي نشم لوستلی نو جبریل علیہ السلام ځان ته راته غاړه باسه او زور یې وله ورکه چې زور یې ورکه بیا ورته اقرأ لوله اوس چېته لوستلی شي ما انا بقارئ اوس خو را باندې زیات بوج راغی په درېیم ځل بیا ورته وي اقرأ لوله ما انا بقارئ نشم لوستلی نو بیا دا آیتونه ورته ووایي اقرأ باسم ربک الذي خلق دا الله په نوم هغه الله چې ستا ربم دی او د دې ټول مخلوق خالق دی د هغه نوم ځان سره ملګری کړه او لوستل شروع کړه د الله نوم چې سړي سره ملګري هر کارونه سرته رسېږي او چې د خدای نوم ورسره ملګري نه یو کار به هم سرته نه رسي دا حضور پاک یو مبارک حدیث دی او دا ټول طالبان د کتابونو په دیول کې وایي کل امر ذیبال لم یبدأ فیه بسم الله الرحمن الرحیم برحیم فهو اقطع کم کار چې د انسان د زړه د توجه د خوښۍ کاري او د الله په نوم د شروع نه کا دا به نقصاني وي دا الله نوم اخلی ښه که دروازه کلاوه ہے بسم الله پې وایه که قدم اخلی بسم الله وایه که ډوډۍ خوری بسم الله وایه بسم الله کې دومره برکت دی په ډوډۍ کې به برکت پیدا کېږي یو ځل حضور پاک ملګرو سره ډوډۍ خوړه ډوډۍ ډېره وه ګڼ کسان لګي یو بانډیسي راغی په دې میاس کې پکې شریک شو هغه ټوله ډوډۍ په یو دوه وړی خلاصه کړه حضور پاک مبارک او فرمایل وی کدی باندې سي د الله نوم غشتي وي دا ډوډۍ زمونږ د ټولو کاپی کېده خدا الله نوم یې وانه غش نو شیطان د لاس سره لاس مرګري که نو برکت لال پورته شي د الله نوم اخلی په ډوډۍ په اوبو یو ملګري یو زمانه کې غریب او بیا مالدار شو نوم یې نالم ډېر مالدار شو د بنګلو ټیک نه نو دا هغه یو خاص نوکر د هغه نه مې یو ځل تپوس وکړو مې لکه دا نیک دی په لږ وخت کې ډېر اوچت لاړ او بیا یکدم را پرېوت چې دا ولې څه چلو څه ګناهونه یې شروع کړل بعضې سړی چې هغه له خدای پاک څه لږ مال ورکي او لږه پویه ورکي نو هغه خدای خفه کوي
بیا په ګناه سر شي. نو رونو ګورې خوشحالي غم دا د الله په لاس کې دی. مال او دولت خدای سره دی، روغ صحت او مرض خدای سره دی. الله لږ صبر وکړي پرېږده چې په دې ګناهونو کې لږ سري خو چې بیا یې راونیسي قسم دی که څوک یې اخلاصولی شي. دا د قرآن شریف مضمون دی. ګورې مې دا اول څه چلو ما ته ویې نه جي یو ګاډی م واغش په یو نوې ګاډي 0 میټر په یو شوروم کې. نو ما چابي را واغشته او دې نیکله مې ورکړه چې نیکه دا چابي واله او د خدای نوم پې یاد کا، بسم الله ووایه او سټاټ یې کا. وی ما ته وی لرې شه دا هغه ګاډی علم چې بغیر د خدای د نوم نه سټاټېږي. نو ما پې 5 روپۍ ورکړې، بې د خدای د نوم نه سټاټېږي هغه بالم. بس خو زه خو نوکر وم، غږ مې ونه که. وی په لاره راتلوم اقې ګاډي اکسیډنټ وکړه. وی زه او دی خو پکې بچ شو، لږ زخمیان شو، خو ګاډي د لکونو روپو د زرګونو روپو له راغی، ټوټې شو. اقه چې ډغره وخوړه نو کله یو تکلیف کله بل قسم دی بیا پردي کور کې اوسېده. بنګلې م ختمې شوې، ګاډي م ختم شو. خدای سره څوک ډغرې نشي والی. ګورې یاد ساتئ. تاسو ولیدل دا سیلاب چې څه موده مخکې راغی څومره غټ بلډینګونه د دې سوات او دا راځه د موږ د علاقو پورې څومره بلډینګونه ریز مریز شو، ختم. دا غټ پل دا تا دلدار ګړی پل تاسو وګورئ، څومره غټ پل تاسو ورشئ وګورئ، هغلته پروت دی. ډکرې څومره غټ سیخونه. انجینیران ورته حیران دي چې دا دې سینګ مات کړل. د دې لاس په لاس بشان غټ سیخونه او ټول کنکریټ او لاندې نه بورینګ کوي. نو د کوم ځای نه هغه دغه راخېږي بنیادونه او په دا منځ کې مات کړي دي. د بونډۍ پول، ورپسې د چکدرې پول. چکدرې ته تلم چې مې وکتل د پول ډکرې هغلته پرتې وې. د خدای د زور مقابله والله کې کېږي. دا جاپان باندې چې کوم دا سموده مخکې دا آفت راوسته، جاپانیانو سره علاج بیا و، څومره دنیا پکې مړه شو. ټیکټرانې یوړې، ګاډي یوړل، خلک یې مړه کړل. یا په انډونیشیا چې کوم سونامي راغی. رونو د خدای د قهر نه امان غواړئ. چې دعا کوئ نو دا وایي چې خدایا د خپل قهر نه په دواړه جهان وساتې. مه په مال غرور کوه، مه په بچو غرور کوه، مه په قوم غرور کوه، مه په پیسه غرور کوه. یو د الله ذات دی چې دې ملګري هر څه به دې تکي. او که الله دې خفه که نو صبر به درته وکړي څو ورځې. ته به خوشحاله خو د الله د هغه نعمتونه به هم در کوي. د هغې به داسې مثال لکه مږې ته چې ته په پنجره کې دننه غوښه ږدې. مګه خو ورته خوشحاله چې غوښه ده، خوشبویه ده، ورته ګډېږي. لیکن هغه غوښه په حقیقت کې د مږې د ګرفتارۍ دپاره ده، د نیوکې دپاره ده. دقه رنګې د بېدینو خلکو دا خوراک او دا مزې چرچې دا د نیوکې دپاره دي. نو جناب خبره مې دې پورې کوله چې رب العالمین ورته فرمایي زما نوم ملګری که، اقرأ باسم ربک، د خدای نوم ملګری که. هر کار چې کوې د الله نوم. هغه چې هغه ستا رب دی، رب د نیست نه د نشوالي نه هستی ته وجود ته رو په قلار تر رب څه ته وایي؟ پوټې په قلار تدریجن یو شی کمال ته رسونکي، هغې ته رب وایي. یو نطفی پوټینې د مور په ګېډه کې د هغې نه څونه ښکلې خشته ماشوم جوړ کړي. دا ماشوم د دې نطفې نه جوړونکي دې ذات ته رب وایي، رب. بیا دا ماشوم د مور د ګېډې نه بار راوباسي. قسم دی عقل حیراني د دغه پوټي چنجینې را دومره خشته انسان جوړېدل، د مور په ګېډه کې جوړېدل، په اوبو کې دننه جوړېدل، اډوکې هم جوړېږي، غوښه او سرمنې هم جوړېږي، او ګردې هم جوړېږي، او غاښونه دا ویښتې هم جوړېږي. دا دومره څیزونه خو د مختلفو څیزونو نه جوړېږي. دا ټول طاقتونه خدای وررسوي او په هغه اوبو کې په هغه ګن کې پروتي. او بیا خدای پاک دنیا ته راوباسي. دنیا ته چې راوباسي دا څومره تکلیف باندې بیا خدای پاک رو نشونما کوي، لویېږي، زلمی شي، څلوېښتو ته ورسي، بیا طاقتونه رو کمیږي او بیا وروستو بوډا شي. عقل وایي چې څونه بوډا کېږي چې تجربه زیاتېږي، نه اندامونه کمزوري کېږي نو دماغ هم ضعیف شي، غاښونه هم لاړل، سترګې هم لاړې، کمزورې شوې، او خوله هم کمزورې شوه. دا د خدای یو نظام دی. رونو ګورئ د خدای لوی طاقت دی. دا کارونه چې څوک کوي هغه ته رب وایي. بسم ربک الذی خلق، ټول مخلوق الله پیدا کړی دی. دا طالبان په پیږي مفعول به نه ذکر کړي، ټول مخلوق خالق الله دی. اقرأ باسم ربک الذی اقرأ وربک الاکرم لله. رب ستا چې دی دا سخي دی،
زه به سخا درته کوم چې کم څیز ته به د ضرورت راځي که د شپې که دروځي جبریل به درلېږم ستا امت به نه پرېږدم مجبوره به هم نه پرېږدم ضرورت به درته پوره کوم الذي علم بالقلم خدای ورته ښایي چې ګوره قلم خو بېجان شی دی او ما د قلم په ذریعه خلکو له تعلیم ورکړه نو ته خو جاندارې ستا په ذریعه به خامخا تعلیم ورکړو علم الانسان ما لم یعلم انسان اسم نه پیژندل او خدای ولا تعلیم ورکړ دا د غوا دا بچی چې د مور نه پیدا شي کله د غوا بچی دا د ګرځېدو دا چلې په کوم مدرسه کې زده کړی کم سکول کې زده کړه په کم کالج کې کم پروفیسر ورته دا چل ښولی دی چې دا څلور واړه خولې خپې به اوچتې او بیا د مور دا غولانځ به لشي او د هغې نه په خولې پی راکاږي دا چل ورته چا ښودلی دی دا ورته پروردګار وښو یا ماشوم دا د جړا چل ورته چا وښو دا چې د یخني وشي او ګرمي وشي او دې چغې وایي دا طریقه ورته چا وښوله او ورو ورو چې لویږي دا ژبه زده کوي او مور پیژني او پلار پیژني او خو بد او شر خیر هدیناه النجدین الله وی دا ټول ارڅ ورته ما ښودلی علم الانسان ما لم یعلم تاسو نه ګورئ دا زمونږ په وجود کې چې کوم اندامونه دي دا اندامونه خو د خر په وجود کې مشته لیکن تاله پکې هغه صلاحیتونه پیدا کړي چې خر پې نه پیږي دا خو د اتی په وجود کې مشته د اتی په وجود کې چې کومه کارخانه ده نو د ماشي په وجود کې د هغې نه لږه زیاته ده ابه ته وایه به څنګه ګوره جناب زه درته وایم د اتی سوخ پیري او د ماشي سوخ پیري د اتیم خلطم شته او د ماشي مشته اتیم خوراک کوي ماشي هم کوي په خلطم اتیم لویږي او ماشي هم لویږي یو شی ماشي کې زیاته چې اتی پر نشي والی او ماشي پر هم وایي هغه اتی والا کارخانه ټوله خدای ماشي کې بنده کړې ده هغه اتی والا غونډه کارخانه خدای دومره محدود کړې پوټې کړې ده چې دی دله په مچ کې بنده کړې ده لږ لږ فرقونه به یو بل کې وي خدای ډېر لوی ذات او د قدرت مالک دی روح دا آیتونه حضور پاک اورېدل نو بوج پې راغی که نه بوج د څو څیزونو نه راغی یو خو یې ناشنا جبریل ولید علیه السلام خلک یېرېږي داسې دویم شق صدر مو شو دریم وحی نازله شو جبریل علیه السلام یو محض نور دی وحی درون شی دی کور ته راغی چې کور ته راغی بیبي خدیجې ته وایي دسرونی زملونی په ما صادر واچوي یخنی مې کېږي نو هلته تې خولې بېدلې وې سختې خولې تې بېدلې وې نو چې خولې تې وبېدې نو چې خوله له چا نه زیاته لاړه شي او په لاره پې یخه هوا لګي نو وجود یخ شي ویله یخ شومه نو صادر یې پې د پاسه واچوه نو چې لږ په قلار شو بیبي خدیجه ورته ودرېدله لقد خشیت علی نفسي خدیجې زه خو په ځان یېرېږم دا هغه غیر اختیاري روب په انسان راشي لکه حضرت موسی علیه السلام چې کله امسا نه مار جوړ شو د هغه امسا نه نو موسی علیه السلام شاته شو ویرید چې خدای دا مار سره بس کوم امسا نه خو مې مار جوړ شو الله لا تخف مه یریږه نو دا غیر اختیاري روب په انسان راځي یره پې راله بل دا یره مې په زړه کې چې دا جبریل که دا ما له هر ځل دغسې راځي او درې درې ځله زور راکوي خو سا به رانه وباسي نو دا خو ډېر ګران کار دی یو ځل یې زور ورکه چې د انسان د بشریت دا کم څیزونه دي چې دا ته یې خواشي دوباره ولا زور ورکوي دوباره زور دې لپاره ورکوي چې د استعداد هغه طاقت پکې پیدا شي او درې باره ولا زور ورکوي چې لږې هغه د جبریل علیه السلام خو محض نور دی چې هغه ملکیت سره هغه اتحاد پکې پیدا شي بیبي خدیجه ورته څه وایي وایي قد خشیتو یا یریږم په ځان بیبي خدیجه ورته تسلي ورکوي ګوره هوښیاره ښځه دې ته وایي چې په تکلیف در باندې راشي او ښځه په تکلیف کې تاله تسلي درکړي د هوښیاره ښځه وایي کله هرګز پام کوه مه یریږه ولې ته خو ډېر انک لتصل الرحم ته خلکو سره ډېرې صلې رحمې کې د رونو سره د رشته دارانو سره ګاونډیانو سره دوستانو سره تحمل الکل او تکسب المعدوم تعین علی نوائب الحق یتیمانانو خدمت کې د کونډو خدمت کې او که چا سره مال نی ته ولا مزدوري کې را پیدا کې ولا چا نه کشي رکشي هغې پسې ورله ګرځې نو تا به خدای چرم نه خرابوي ودرېږه خو پې پوه وه د مخکې نه آثار ورته معلوم وی د ما رتره زوی دی ورقه بن نوفل هغه له دې بوځم نو نبي علیه السلام یې هغه له بوت نو خدیجه بیبي ورته وایي د دې واره نه دې څه واوره نو حضور پاک ورته ټوله قصه وکړه نو ورقه بن نوفل څه وایي وی دا هغه فرشته ده چې په موسی علیه السلام نازله شوې ده تا له خدای نبوت ترک او افسوس دا دی یو ځل به د قوم د وطن نه وباسي
نو که هغه وخت راغی چې تا دا قوم د وطن نه وباسي نو زه به د کلک مدد کوم، ارمان چې زه جمدیم چې کلک مدد دې وکړم. نو حضور پاک خو د یو لوی قوم سره تعلق لره او مخرجیهم، دوی به ما وباسي. یو وخت به راشي دوی به ته وباسي د وطن نه. همغسې وشوه. نو یو ځل بیبي خدیجې دا حضور پاک نه تپوس وکړو، وی صاحب وی ورقه خو ستا د لومبۍ خبره اورېدلې وه د نبوت، او چې تا کله دعوت ته اسلام ورکوه خو دی د هغې نه مخکې مړ شوی دی، هغې ته نه دی پاتې شوی، نو دی مسلمان مړ دی که کافر؟ نو حضور پاک ورته فرمایل وی ما دی په خوب کې په یو خشته باغ کې په سپینه جامه کې لیدلی دی، او چې سړی په خوب کې بنده په یو ښکلي باغ کې او په سپینه جامه کې ویني دا د هغه د جنت نښه ده، دی به خدای جنت ته رسوي. نو 3 کاله رونو وحې بنده وه. نو 3 کاله پس بیا حضور پاک مبارک یو ځل غار حرا ته را روان. نو هغه فرشته مې بیا ولیدله چې په هغه غار حرا کې مې په لومبي ځل لیدلې وه. وی دا اسمان دا غاړه ټوله د هغه د وزرو نه ډکه وه، رنګارنګ وزرې وې خشته. نو زه ویرېدم، یو ډک مې واورېد بله چې مې وکتل دا فرشته د وزرو نه اسمان دا غاړه ډکه. ویرېدم واپس کور ته رالم. نو بیا بیبي خدیجې ته وایي وی په ما صادر واچوه، دسرونی پټ مې که. چې صادر یې پې واچو نو دا فرشته راله، د دروازې نه ول آواز ورکړ یا ایها المدثر، ای صادر غوستونکیه، قم فاسه فانذر، دا خلک د خدای د عذاب نه ویروه، ورکبک فکبر، او د خپل رب لویي بیان کا، وثیابک فطهر ورجز فهجر، جامې پاکې ساته او د بوتانو نه چې د سنګ مخکې ځان ساتلی دی هغسې ته اوس هم ځان ساته. دقې نه پیغمبر علیه السلام ته د مخلوق د دعوت حکم میلاو شو. بیبي خدیجې ته یې وی چې ما له خو فرشته راله ما ته خو یې ده ووی. نو په ښځو کې لومبي ایمان پې بیبي خدیجې راوړلی دی، او په هلکانو کې حضرت علي د 10 کالو چې دی خدای پاک مسلمان که، او په ځوانانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لومبي مسلمان شوی دی، او په غلامانو کې لومبي ایمان د حضور پاک غلام زید ابن حارثه رضی الله عنه هغه مسلمان شوی، دا لومبي مسلمانان شو. بیا ورو خدای پاک مسلمانی زیاتول. حضرت علی چې مسلمان هم د پلار نه پټو. یو ځل د مینا په یو میدان کې نبی علیہ السلام مونځ کو، حضرت علی ورسره ولاړ دی، دې کې ابو طالب راغی. چې ده ولیده نو دی ویرېد چې دا پلار راته غصه نشي، نو ورغی وی دی خوا راشه، وی څه دې کول؟ وی د تره دې زوی سره ولاړم نو د په شان مونځ مې کو. وی بچې مه یارېږه، وی د تره دا زوی چې درته څه لاره ښیي ورپسې ځه، دې بچه ته تا په غلطه لار ورسم نه کړي. علي صاحب ډانه شو. یو ځل نبي علیہ السلام سره حضرت علي ولاړو، او دا حضرت جعفر د ابو طالب صاحب بل زوی دی، هغه او پلار یې روان دي. نو ابو طالب دې زوی ته وی دی جعفر ته ای بچې وی چې څنګه دی هغه رور لګیا دی د تره دې زوی سره دې مونځ کوي، زه ورشه بل طرف ته تو درېږه ته ورسره مونځ کوه، او دواړه تکړه شی چې دته څوک نقصان درنه ونه رسوي. دومره مینه د مکې خلک راغلل ابو طالب ته، زه حیران شم. د مکې خلک وی دا ورواره دې زموږ مقابله شروع کړې ده، که دې پیسې غواړي چې څومره غواړي ورته ووایه ورکوو، که ښځه غواړي ګوته دې کېږدي په چا چې هغه ورته وکړو، که مشري غواړي موږ یې مشر کوو هم، خو دا قصې پیسې دې نه کوي. ابو طالب نبي علیہ السلام راوغوښته، ورته یې ورواره دا ټول قوم راغلی دی او دوی تا ته دغه 3 پیشکشۍ کوي، که ښځه غواړي، که مال غواړي، که بادشاهي دا درکوي، خو ته مهرباني وکړه د خپل عبادت ټیم کوه، دې نه دې نه منې کوو، خو زموږ د خدایانو بد مه وایه. ویې ورواره داسې کار دی چې زه نور تنګ شوی یم، د دې ټول قوم مقابله ګرانه ده، او دا قوم زما د مخه تا ته غږ نه کوي، د مهرباني وکړه د دې قوم دا خبره دی ومنه، ته پوه شه خپل عبادت ته پې تا نه منې کوي، خو د دوی خدایان مه چېړه. حضور پاک مبارک لږ جړغونې شو چې د تره مرانه لاس اخلي، نور ترونه مخالف دي دې مرانه لاس اخلي. وی کاکاجي خیر دی که ته د قوم نه مجبور یې نو تا نه خفه کېږم، خو زما د قسم یې که دا قوم په یو لاس کې ما ته نور کېږدي او په دې بل کې راته سپومۍ را کوزه کړي چې دا کومه خبره مې شروع کړې د الله په حکم دا به سر ته رسو. او ترې روان شو. ابو طالب دا کافرو په مخ کې ورته اواز کېدل ته راشه ورواره، وی نه زه د نه وروستو نه یم، پام کوه چې فکر ونه کې، زه خپل کار دی کوه چې زه جام نیم څوک ته غږ نشي کولی. لیکن هغې حالت کې ابو طالب چې کله مړ کېږي حضور پاک ورته ناست دی، کاکاجي دا چې کومه کلمه ما راوړې ده ووایه.
زب خدای سره د قیامت پر احاج لک بها عند الله، د خدای په نس زه پیشه الله پیشه، زه به بیا نورې قصې سموم. خو مهرباني وکړه ده ووایه. هلته ابوجهل ورته ناست دی، کافران ورته ناست دي، هغې وایي ښه ترغب عن ملت عبدالمطلب، د نیکه دین دې پرېږدې. او نبی علیہ السلام بار بار وی کاکاجي زما دا یې دې وخت کې ووایه زه پوه شه زما کار پوه شه باقي. خو ګورې که دا کلمه دې ونه وې نو نه دې شم بچ کولی. اخیري د خولې نه دا لفظ وته علی ملت عبدالمطلب چې د خپل نیکه په دین مرمه بل نه قبلو او ساتې ووتله. حضور پاک وجړل او وی هغې پورې به زه تاله د الله نه بخښنه غواړم چې خدای نه یې منې کړی، هغې پورې به الله قرآن شریف نازل کړ. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وی باس کافر له بخښنه به نه غواړي چې تا ته پته ده چې کافر مړ دی، بخښنه به نه غواړي. پیغمبر به بالکل بخښنه نه غواړي، امتي به بالکل که پلار مور کافر مړي نو بخښنه به وله نه غواړي. نو بیا نبي علیه السلام وله بخښنه نه غوښتل او فرمایي وی زما د وجې به ابوطالب د سخت عذاب نه بچي، که زه نه وې نو دی به د جهنم لویخ کې پروت و، خو بیا به هم د اور سپلی پخپو یو مازغه به یې خوټ کېږي. د مارونو اصل سیز کلمه شهادت دی. بس د حضور پاک دنیا ته راتلل دې تقې دپاره و چې خلکو باندې یو الله وپېژني، کلمه توحید د الله یووالی. د مکې مشرکانو شرک کو، بوتانو عبادت پې کو، یهودیانو به عزیر علیه السلام ته خدای وي، عیسایانو به عیسی علیه السلام ته خدای وي، مجوسیانو به د اور عبادت کو. حضور پاک د دقه څیزونو د رد دپاره راغلی او دا کلمې خلکو ته پیش کړه چې الله یو د شریک نه لري او زه د خدای پیغمبر. باقي واقعیت انشاءالله چې آینده جمعه کې درته بیان کړم. د ښځو ویښته خرڅول څنګه دي؟ کاروبار دا ګناه ده. د ښځو ویښته خرڅول کاروبار ګناه ده. جناب دا خو دا ما نه وروسته بیا راشي تپوس وکړه، دا خو اوږده پاڼه ده، زه به دا پاڼه ویم او که تقریر به کوم او که ستا په زړه کې څه سودی نو د مانځه نه پس راشه نو ما ته ووایم زه به دې پوه کړم. دو رب العالمین زمونږ په حال باندې رحم وکړي، الله د آفات و بلیاتو نه په امان کې وساتي، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري م نصیبه کړي او د هغې په نقش قدم هم پروردګاره روان کړي، د هغې په شان ښکلې عقیده او ښایسته اعمال او اخلاق هم نصیب کړي. یو زرانه دعا غوښته، حاجت یې دعا ورته وکړه چې الله تعالی حاجت پوره کړي. د پېښور څه ملګري دي د هغې په کور کې بیماري ده، دعا ورته وکړه چې الله تعالی بیمارانو له شفا ورکړي. بعضې دوستان دي د هغې څه حاجتونه یې دعا وکړه چې الله حاجتونه پوره کړي او الله موږ د نبي علیه السلام په نقش قدم روان کړي. خدای د فتنو د دنیا او د آخر نه په امن و امان کې وساتي. بشیر جان ته هم دعا وکړئ چې خدای د زړه حاجات پوره کړي او خدای روغ صحت نصیب کړي. آخر وخت کې الله زموږ په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله.